کوم ډیر زیات او بهادر مو د یو ځل د کافرو پهلوان د یو طرف ته کافرو پهلوانو د په خپل پهلوانو هغه شپېته تنو دی یوازې مقابله شروع کړه د زرار ابن ازر رضی الله تعالی په شپېته تنو کې چې شل پهلوانان مردار کړو هغه څلوېښت تنه وتښتېدل څلوېښت تنه وتښتېدل داسې پهلوان او په الله توکل څومره چې کله غزا ته به وتلو کمیس په ایستو کمیس په د بدن نه ایستو ورتاو به کو بربند به غزا ته وتو زغره مره به نه چوله چاته تپوس کوي زغره خو نه چینو دا کمیس ولې وباسي دا ولې وباسي دا ځکه وباسما اسې نه چې کافر و چې د کمیس ته لاندې به زغره چرته دا ونه چې د کمیس ته لاندې زغره چولې دا نو زور تخپل بدن خو هم چې په بدن می څه شي نشته خټه ډار باندې راځه دا بربند ځکه وزم چې دا کافر را باندې خبر ډاډه حمله کوي دا څه خو عجیب توکل وال صحابي دومره بهادر صحابي سلور زره گرفتار شوی الله ژوند یې آزاد کړی دی بیا زرار ابن ازر رضی الله تعالی نو دې پکې گرفتار شوی و چراغ دی خالد ابن ولید زه ډیر او جړل پنځه تنه صحابه کرام مې وسم گرفتار دي وسم گرفتار دي سبانه ورځ شو دیارجان کم دو هرقل بادشاہ چې د فوج کمانډر هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمون شپېته زره کسان او هغه شپېته تنو 15,000 کسان رانه وجلی دي دیارجان ډېر څه غوسه شو تاسو خو بالکل د کار نه یې تاسو روز د دوی فکر نه درځي نو یو تن ورته وویلو دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن د هغه دی نه دی وجلی یو تن دی پکې خالد بن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی نو څنګه به یې وجنه به وی قید یې که ګرفتار یې که نو ګرفتار کوم به یې څنګه نه کس ولا مشوره ورکړه وی ګرفتار یې داسې که چې هغه ډېر زیات بهادر دی ډېر زیات غیرتي دی ته پسې کس ولېږه ورته ووایه چې دیارجان وی هرقل بادشاه وی چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو هغه دومره بهادر دی چې هغه تاله دلته رارسي نو چې دلته راشي نو ګرفتار به کوي وبه وجني دوکه ورسره وکړه دیارجان وی دا ټیک ته دا جبیل الله ابن سهیم غسانی دا کوم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغوی ته ووایه چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو هغه راغی چغه یې وویله نو ابو عبیده رضی الله تعالی مخې ته ووتو ستا سره مسلمانانو مشر څوک دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته ویل وی زیما وی ستا سره هم دی وی زما ابو عبیده وی ته نه بل تن دی ستاسو د فوج مشر څوک دی وی خالد ابن ولید یوم دغه یادوما هرقل بادشاه چې موږ دغه په لاس روغه کوو خالد ابن ولید زما په لاس روغه کوي او وی زه روغې ته تیار یم وی څنګه روغه کوي وی هغه دې هلته غواړي و چې راشه خالد ابن ولید استه وختو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانه دوکه در سره کوي مزه نو خالد ابن ولید وی یا خو به ما شهید کوي یا به خپل پنځه ملګري راولم یا به ما شهید کوي یا به خپل پنځه ملګري زما دی روان شه دغه کافر سره روان دی استه وخت کافر ته مخکې دی پسې ورپسې دی هلته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخو الله سلا کا پوش پروت ته کنه چې د کافرو پاټک راغی هغه ورته د اس نه راکوشه مخکې دیارجان بادشاه ناسته دا بیا د بیره چې ته په اس باندې ورځي راکوش شخکته خالد بن ولید وی زه میلمه یم او د میلمه خلک بې عزتي نه کوي تاسو ما د اس نه کوزوئ دا خو زما بې عزتي ده مونږ خو د میلمه ډېر عزت کوو تاسو زما بې عزتي کوئ دا زه جبیل الله ابن سهیم غسانی ورسره و هغې پاټک هغې پوجیان ورته ویل مونږ خو رومیان یو مونږ ته خو پته نشته رښتیا ستاسو داسې رواج دی جبیل الله ابن سهیم ورته وی او مونږ عرب د میلمه بې عزتي نه کوو وی صحیح ده مخکې ځئ په اس باندې ځه د پرېښود چې لږ مخکې لاړ بل پاټک راغی هغې ورته وی راکوز شه وی نه کوزېږم تا سره میلمه بې عزتي کوئ بهرحال هغه ډېر ظالمانو دی د اس نه راکوز کړو وی اس په مخکې نه بیایي ځکه مخکې دیارجان ناست دی دا دغه بې ادبي ده چې ته هغه په اس باندې ورځې خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوز شو اوس اسې هلته وتړه هغوی ته یې دا سره له دلته وتړه هغوی له اس وتړو یو طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی بل طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی دیارجان بادشاه په منځ کې ناست دی په خشک بیابان کې ورته یو بادشاهي ځای رخ شوی دی قالینونه خواره شوي د سرو زرو کرسۍ پې پرتې دي دیارجان بادشاه ناست دی خالد ابن ولید توره راغستې ده او د امسا په شانتې د ټانکورې په شانتې په ځمکه لګی او په منځ کې روان دی دا توره په ځمکه لګی روان دی چې دا څنګه انسان دی هغې خالد بن ولید ډېر پیژندو ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړي
خالد بن ولید په یو لاش 50,000 کافر مردار کړي وو. نو هغه چې ولیدو چې موږ دا پوه شام ته لګو مرداري کې دا څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شان روان دی تور پزمکه لګي او روان دی پوه ته یو خپل خوا ګوري. دیارجان بادشاہ له چې ورسېدو هغه ځان ته بل د سرو زرو کرسۍ خوا د ته وی کېنه په دې کرسۍ کېنه. خالد بن ولید چې الله ته اوچته کړه کرسۍ په والا خو ورته وکړه کرسۍ پلته والا. دیارجان بادشاہ درته موږ درته عزت درکو ته په خپل ځان به عزت کوي موږ درته وایو د سرو زرو په کرسۍ کې نه تا پلته والا وسره زمونږ د پاره عزت ته خو په دنیا کې نه په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان د پاره د سرو زرو غوتای نشي استعمالول په کرسۍ به سکینه. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. زمونږ د سړو نه وس خزي رخ شوی دي سړی نه په کویدن کې د سرو زرو غوتای وړي دا نه ځان له خزر رخ کړي داسې د کدا سینه ده الګ نه د سرو زرو غوتای وړي ولې دا خزر نه وي دا کو چې کوم د بغیرتوب رسم یې په مونږ کې موجودي الګ د سرو زرو غوتای د سره پلاسول نشي دا حرام ده. خالد بن ولید هغه کرسۍ پلته والا موږ له په دنیا کې د سرو زرو غوتۍ استعمال جایز نه تاسو راته سرو زرو کرسۍ کړئ پس مکه کې ناستو تور ځان ته داسې ټک والا وای درولا. هغه دیارجان ورته وای پیسې بدر کو او زید شام پرې دی شامو پرې دی. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایلی استا خبره پوره شو وی او موږ ته زمون پیغمبر درې خبرې کړې دي وی کمی درته کړې دي. وی اول راته دا ویلي چې ته و چې مسلمانان شي وی دیارجان ته مسلمانې کې وینا وی دغه خبره راته دا کړې چې ټیکس برا کوي ټیکس راکای وینه درکو. وی درېمه خبره راته دا کړې توري ته لاس کو ورته وای چې بیا جهاد ته تیار شي جنگ ته تیار شي. نو دیارجان پوه ته आवाज کوي تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه مونږ په دوکه راغختره وجنه یې کنه تاسو ورته ګورئ. نو چې پوجونو توري راوستي کنه خالد بن ولید چې تور تاوکړه او د بادشاہ پرې سټي کې خدا او قوت او کړه پرې سټي ولا کې خدا ما خو به شهید کې خړم به ما د دیارجان سر والی استاد د گورنر سر به ماړم به وزولې ای کرنل ورته گزار ونه کوي سړ نه وای گزار ونه کوي سړی خو زونی و ما چې دا څه وکړه کړه. نو خالد بن ولید ته د دیارجان ډیر می خوښ شو په غیرت باندې ا کافر په مین شو چې دا څنګه سړی دی د لسلا کپو تر د نشو دی خبرو ته وګوره خوښ شزړې په ورغه دا څه کار کو کنه لاس وتر اوګت کو دی بادشاہ ای دوستی کو مرګتیا کو ولی کو کوستاسو مسلمانانو زه گرفتار کوم ته ما آزادای او که زما مرګرو ته گرفتار کړ زه به تا آزاد مروري کو خوښ نه خالد بن ولید ولدا الله سونی ولا سوال ټیل وو چې د مسلمانانو د کافر ولې نه کیږي اول مسلمان شه ته زما امیر او زبستا خادم یم زبر خپوت ناسم اول مسلمان شه. دیارجان ته مسلمانې غم خونه بیا دیارجان بادشاہ خپل سر تلاش کو یو خول یو ټوپۍ په سر او پای کې ملغلې پیل شوی هغه ولا ورکړه دا ټوپۍ په هدیه کې والا او مال دې خپل ټوپۍ په هدیه کړه دا بس ما سرستا د لاس نه خي. خالد بن ولید د خپل سر نه ټوپۍ تلاش کو وری ولکړه دا والا تر سره زما د لاس نه خشوا او ته کافر زستا ټوپۍ نه خلوا تر کافر هدیه نه قبلو ما هغه به کې ملغلې لګېدلې وي. نو دیارجان بادشاہ وی تاسو عجیب سره دی پوه ته وی په دغه گزار نه کوي دا زما میلمه دی د خپل ځای ته بالکل روغ رمټ واپس کوي روغ رمټ خپل ځای ته په وختو ولا ونه بل سي خو د مال خپل ټوپۍ هدیه راکړو زما هدیه نه قبلې وی د زما سره 15 کسان گرفتار دی هغه ورله زپ توخپه کې ورکوما 15 کسان چې ما سره کم گرفتار دي هغه ورله په توخپه کې ورکوما هغه سره مرګري کوي. خالد بن ولید خپل 15 صحابه کرامو مخ کې روان دي تور پزمکه باندې لګي او روان دي د کافرو د لخرو نه وروته چې صحابه کرامو اواز نظر په ولګي د صحابه کرامو د نارای تکبیر د الله اکبر چغې کړي. حدیث مبارک کی راضی صحابہ اکرامو رفع اصواته بالتحلیل والتکبیر والصلاة علی البشیر النذیر الله اکبر لا اله الا الله او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په درود شریف سره په لوړ आवाज باندې چغې شروع کړې. 2000 صحابه کرامو आवाज شروع کړ څومره په تیزه چغې شروع کړه. یو روایت کې راځي وی حتی جوابته الجبال حتی در دې پر غرونو ولم جواب ورکو غرونو جواب داو چې کله سره تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکي نو انګازه لاړ شي بیا د واپس راځي د غرونو نه انګازې رالي د الله اکبر د لا اله الا الله او د درود شریفو.
دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ اواز سره ته ذکر کولی شي، په لوړ اواز سره ته درود شریف ویلی شي. دا د 2000 صحابه کرامو عمل دی. هغه د الله اکبر لا اله الا الله الصلاه والسلام علی رسول الله دا په لوړ اواز وی 2000 صحابه کرام دي دا چغې کړي دا ویلو. خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو. بیا دیارجان بادشاه اعلان وکړو وی نه ورځې جنگ مه کوئ، صلح ورسره وکئ، کېدای شي په دې کې زموږ څه خبرې جوړې شي. نه ورځې جنگ نه و، یو ورځ جنگ وشو، بیا نه ورځې جنگ نه و. مسلمانان دی خوا پراته دي، کافر په 3 میله کې اخوا پراته دي. په آرام سره صلح په منځ کې شوی، جنگ بندي ده، جنگ نشته دی. بیا په 10مه ورځ باندې چې دا د جنگ 2مه ورځ کېږي، د جنگ 2مه ورځ کېږي په 10مه ورځ باندې دیارجان بادشاه وی 2 لکه فوج په یو طرف باندې روان شي، 2 لکه فوج په بل طرف باندې روان شي، 80,000 مخامخ ورشي، خو مسلمانان ختم کوي، یو در نه پاتې نشي. یو وي 2 لکه په خي طرف ورځي، 2 لکه په چپ طرف ورځي، 80,000 مخامخ ورځي، د یو طرف نه د بل طرف نه راټول شي او دا کم پاتې مسلمانان چې دا ووجنه. مسلمانانو ته فتح ولګېده. نو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ، ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ، ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ 15,000 فوج په یو طرف کو، په خي طرف باندې، او په ګس طرف باندې 15,000 فوج کو. صحابه کرام په خي طرف چې کم 15,000 کسانو د هغه امیر زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ ګرځاو. هغه لنډغر صحابي ما چې جنگ ته بوته کمیس پیستو، هغه پهلوان صحابي. نو د خي طرف د 15,000 کسانو امیر هغه کو، او د چپ طرف د 15,000 کسانو امیر چې دی نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ، ابو بکر رضی الله زوی عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ هغه امیر مقرر کو. نو هغه طرف 2 لک کسانو، دې طرف 15,000 کسانو. خي طرف باندې چې کافر رااله زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ مخله اوته مقابله وسره داسې وکړه چې 2 لک فوج پس پاک وځغله. په 15,000 کسانو باندې 2 لک کسان وځغلول، سیت مردار کړه او تختیدل. خو چپ طرف ته چې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ هغه باندې کافر غالب شو، کافر په غالب شو، مسلمانانو ته شکست ورکو، او دا غي چپ طرف مسلمانانو کې رادن نشو، کافر 2 لک فوج په رادن نشو. حتی در دې پورې چې مسلمانانو تیښته شروع کړه. او ما درته ویلي زنانه د غونډۍ شاته مسلمانانو کېنولې وي، مخې ته صحابه کرامو درولي وو، کافر هغې غونډۍ ته هم رانږدې شو، د مسلمانانو زنانو ته راورسېدل. چې زنانه خبر شوي چې مسلمانانو شکست خوړلی دی او په تیښته دي، نو بار ته راووتلې. د دې زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ خور وه خوله ابن ازر رضی الله تعالی عنها، خوله رضی الله تعالی عنها. دا بار ته راووته، دا هم ډېره بهادره وه، خور او ورور دواړه یو شان بهادر وو. لوړې راواغستې لرګۍ، او چې کوم مسلمان په تیښته او پاس پسورو د هغه د اس تختې به یې پرې والې، د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې والې راتاول به یې وي چېرته تختې مونږ چاته پرېږدی. مسلمانان بعضې زنانه راغلې ماشومان یې په غېږو کې نیولي وو، مسلمانانو ته یې داسې به نیولو وایي دا ماشومان چېرته پرېږدی چې تاسو په تیښته روان یئ. زنانو جهاد شروع کړو. چې زنانو جهاد شروع کو، مسلمانان په غیرت کې رالو، زنانو ولې غیرت ورکو، دا ماشومان چاته پرېږدی، مونږ چاته پرېږدی. خولته ابن ازر رضی الله تعالی اول هغسې د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې په ولې ورتاول به په مسلمانانو کې غیرت راوستو. نو مسلمانان بیا واپس شو، چې بیا واپس شو هغه 2 لک فوج هغې ته هم شکست ورکو، هغې ته هم شکست ورکو. بهرحال په 10مه ورځ باندې ښه جنګ وشو، د جنګ 2مه ورځ وه، ډېر جنګ وشو. نو 4 لک او 80,000 کسانو بیا شکست وخوړو. چې بیا شکست یې وخوړو، مسلمانانو پکې عارضي شکست مونتی، خو بیا هغه شکست په فتح باندې بدل شو. دیارجان بادشاه ته چې دا خبر ورسېدو ډېر سخت غوسه شو. عجیبه خلک یې، د 2,000 کسانو فکر نه درځي، په لکاو فوج لېږم او واپس را تښتی، څه عجیبه خلک یې، په خپله